د بینظیر د روپو لپاره چې کومو کسانو ویلیټ سیم راغستی دی د هغو لپاره اهم معلومات دي په دې ویډیو کې چې هغه سره شیر کوم. ځینې کسان خو دا تپوس کوي چې اکاؤنٹ په موږ ځانه کم کولاوو، نو هغه موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې ولیدي او په دې کې ورته ووایم، خو نور اهم معلومات دي چې هغه ستاسو دپاره لازم دي که کومو کسانو سیم نه یې راغستی د هغو لپاره هم دی، او کومو کسانو چې سیم راغستی دی د هغو لپاره هم دا معلومات دي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. خو ځینې کسان بار بار دا تپوس کوي ځکه موږ په څو ویډیوګانو کې تاسو ته ویلي دي د ویلیټ اکاؤنٹ باندې موږ تاسو پوه کړی چې ویلیټ اکاؤنٹ به تاسو څنګه کولاو. ځینې کسانو موږ ځان له ایزي پیسه کولاو کړو، جیس کیش کولاو کړو، کم یو اکاؤنٹ چې دی دا ځان له کولاو کړو. نو دا بېنظیرې کمې روپۍ چې ورکړی کېږي په دې کې د شپږو بینکونو سره چې دا معاهده شوې ده، هغه شپږ بینکونه چې دي په هغې کې به تاسو له اکاؤنٹ کولاویږي، خو هغه به تاسو نه کولاوئ، دا به تاسو له د هغو له طرفه کولاویږي. لکه د هغو د طرفه به تاسو له اکاؤنٹ چې دی دا به کولاویږي، د هغو د طرفه چې کوم معلومات راغلي چې اکاؤنٹ چې دی هغه به موږ تاسو له په دغه سیم باندې چې دی دا به کولاوو، نو دا به د هغو د طرفه چې دی کولاویږي به. خو کومو کسانو چې سیم نه یې راغسته هغه هم دا تپوس کوي چې موږ ته به سیم چې دی دا به رکل نه میلاویږي. نو سیم چې دی هغه د دې میاشتې په د اخره کې کیدی شروع شي، کیدی تاسو دا ویډیو ګورئ او هغه شروع شي نو تاسو به د سیم معلومات وکړئ. سیم چې دی هغه به تاسو ته میلاو شي، سیم چې دی ښه په اسانۍ سره چې دی هغه میلاویږي او ټولو ته به میلاویږي. په دې کې به یو کس چې دی دا به هم نه پرېږدي. 80% کسانو ته میلاو شوی دی او 20% کسانو ته نه دی میلاو شوی. بیا چې کوم نوي کسان رجسټریشن کوي نو هغو ته به د ټایم سره سیم میلاویږي. خو دا کار به نه کوئ، دا ما تاسو ته په څو ویډیوګانو کې وي چې سیم چې دی دا به د بهر نه راغلی، بل چې سیم تاسو له درکوي نو دغه سیم چې دی دا پرېږدی، د دې به تاسو روپۍ نه ورکوئ. د دې حکومت چې دی روپۍ جمع کړي دي، ځکه یو کس دا خبره کړو چې سیم چې دی هغه موږ په روپو راواغستو، نو دا په روپو نه دی، دا مکمل پرېږدی او تاسو ته به فري دغه سیم چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو دغه چل مه کوئ چې د سیم دپاره تاسو روپۍ چې دی دا ورکوئ. سیم چې تاسو راوالی نو دا به په خپل موبایل کې چې دی دا به د ځان سره کېدی، په موبایل کې به دا چالو چې دی دا به ساتئ. داسې به نه کوئ چې دغه تاسو بند ساتئ، سیم یې راواغستل او کور ته یې راوړئ او تاسو یې په کور کې کېدی، نو په کور کې به دا کار نه کوئ. دا چې دی دا په موبایل کې کېدی، په دې باندې به تاسو ته میسیجونه راځي د 8171 نه چې دی د بېنظیرې چې څه دغه هغه د هغې میسیجونه چې دي هغه به تاسو ته په دغه سیم باندې راځي. نو سیم چې دی دا به تاسو حفاظت کوئ، لکه څنګه چې ستاسو بټوه ده، پرس ده ستاسو سره، په هغې کې روپۍ پرتې دغه شانتې دا سیم چې دی دا د روپو سیم دی، دا د روپو سیم دی او په دې کې چې دی روپۍ به پرتې. ځکه تاسو ته چې کله د روپو میسیج راځي دا ویلیټ اکاؤنٹ چې کولاوئ نو د دې ویلیټ اکاؤنٹ به داسې لکه څنګه چې ما تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې ویلو چې د وزیر اعظم کمې روپۍ راتلې، د وزیر اعلی کمې روپۍ راتلې، نو هغه څنګه راتلې هغه شانتې ویلیټ اکاؤنٹ به تاسو له کولاوئ. په دې به تاسو ته یو میسیج راځي، په میسیج کې چې دی هغه کوډ به وي، نو د هغې کوډ په ترو چې دی دا بل کس رانه ویستی شي. بل لا که ستاسو دغه نمبر ته میسیج راشي یاره ته څوک وایي چې موږ ته او ټي پي کوډ وایه، نو کوډ به هم تاسو نه وایه. که کوډ تاسو وي نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا کېدای شي په هغې باندې ځان له هغه اکاؤنټونه چې دي دا کولاولی شي. تاسو پرې ځان له هر قسمه کار چې دی دا کولی شئ، څنګه چې په نارمل سیم کوئ دغه شانتې په دې سیم باندې چې دی هر یو کار تاسو کولی شئ. خو که څوک درته ټلیفون وکړي نو کوډ چې دی دا به چاته نه وایي، چې پیسو ځای ته لاړ شئ او هغه تاته ووایي چې موږ ته هغه نمبر ووایه، چې نمبر دې ورته ووایي نو روپۍ چې دی دا به ترې راخلئ، ځکه چې په هغې به تاسو ته یو کوډ راځي، د هغې کوډ په ترو باندې به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو که سیم تاسو بل چاله ورکړو نو کوډ چې دی دا بیا هغه راځي. که سیم تاسو نه ورک شو تاسو ته به کوډ او میسیج چې دی دا به تاسو ته نه راځي او د روپو پته چې دی دا به تاسو ته نه لاګي. نو د سیم خیال چې دی دا به لازم ساتئ او اکاؤنٹ چې دی دا به تاسو نه کولاوئ، دا اکاؤنٹ چې دی دا به د هغو له طرفه چې دی دا به کولاویږي. نو بار بار دا تپوس مه کوئ، دا به د هغو له طرفه کولاویږي، تاسو به په دې باندې نه کولاوئ او دې ته به یو کوډ راځي، د هغې کوډ په ترو باندې به تاسو ته میلاویږي. ستاسو شناختي کارت چې دی د هغې په ترو چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو داسې اکاؤنٹ چې دی دا به تاسو له کولاویږي.